دا سورت په هغه وخت کې نازل شوه دی. د دې سورت په باره کې امام ابن کثیر رحمه الله او مسند کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله کله چې امام احمد په خپل مسند کې دا روایت نقل کړي نو دا روایت د ابی ابن کعب نه نقل کړي او کله چې ابن کثیر نقل کړي نو دا روایت به د عکرمه رضی الله عنه نه نقل کړي. یو سبب د نزول د دې سورت داو چې مشرکان راغلیو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا بین لنا نسب الله، مونږ ته د الله نسب بیان کا. دویم قول دا دی چې د یهودو مشران مولیان راغلیو او دا پښتانه وایي چې ورانه ده نو د مولا نه ده. نو دا یهودو مولیان راغلیو او نبی علیہ السلام ته ویلیو چې دا ته کم الله الله کې د دې نسب راته بیان کا، دا څوک دی؟ او دریم قول دا دی چې یو دوه کسان راغلیو او نبی علیہ السلام ته ویلیو د الله پیغمبره ته مونږ ته د چا دپاره دعوت راکې د دې نسب راته بیان کا. نو په سبب د نزول د دې صورت کې دا درې اقوال دي او امام المحدثین امام احمد ابن حنبل او ابن کثیر دا روایتونه نقل کړي دي. دویم کله چې یهود رال نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا نحنو نعبد عزیر ابن الله، من د عزیر چې د الله بچی دی من د عبادت کو. او نسوارا ویلیو من عبادت کو د عیسی علیہ السلام چې دا ابن الله دی. او مجوس ویلیو چې من عبادت کو د انور او د سپوږمۍ. او مشرکان ویلیو چې نحنو نعبد الاوثان، من بوتانو ته سجدی کو. الله دا صورت راولیگو او د دې صورت یویش نمونه دی. علماء د تفسیر او عام علماء داوی کثرت الاسماء تدل على شرافة المسمى.